बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद लरम तासु रोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزو کې به دوستانو چرسدي عمر زونه ډیره زیاته افسوسناک او سنگینه واقعه را مخته شوې ده چې یار په عشق کې گرفتار خزي خپل خوند ډیر په بد مرګ باندې مړکړو دا واقعه څنګه ده د بری کې بس ټول حقایق د ویډیو کې شریکام او کتا سو ټول حقایق باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې ګوري او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټاله نشان دی تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سره ملاوي شي دوستانو د واقعیا د چرسدي عمر زوده چې خزه آشنا سره خپل خوان په ډیر په بد مرګ باندې مړکړ اوالی په سټک باندې په سارولو هغه نه بعد چې هغه مړ چلو دوی دغه څخه خول نه شول نو دغه د فیصله وکړه چې مونږ دغه ټوکړي کو چې کله لاش ټوکړي وکړو نو لاسونه او ساره بیل ځکه خخ کړو او چې نور بدن هغه بیل ځکه خخ کړو او چې کوم اله قتل هغه بیل ځکه غرزولو چې پولیس چې دا هغه کنفیوز او قاتل پر ونه رسي خو سلام کوم کې پکې پولیس ته چې 24 غنټو کې دنه هغه دا قاتل چې دا گرفتار کو چې کله لاش ملاو شنو لاش توري کپڑے کې نو هغه واجب سره هغه دا سوچ وکړو چې دا کاسي دا کېدا شي سکیورټي فورس حسابي ډي پی او سره چې کله خبره ورسېدل نو هغه یو ټیم تشکیل ورکړو او زره هغه دا احکامات جاری کړو چې زره ماته دا قاتل پکار دا او دا قاتل چې دا 24 غنټو کې هغه گرفتار کو واقعا صرف دومره غونډه دا دوستانو چې ملګری بوکور تتلو او سامان به وړلو مقتول ملګری هغه خاصه سره لین جوړ شلو عشق جوړ شو هغه عاشقي کې دوی د حد پورې لاړلو چې کله خزه خوند میاس کې چې ناچا کې راغله خزه د خپل یار ته ټلیفون وکړو چې کله هغه راغلو نو هغه څه خبره نه کړې د سړې په سټک باندې په سار والده کله چې دغه حق ور کړو نو دوی دا فیصله وکړه چې اوس موږ دا سن نشو خغول نو طریقه کار دغه دا چې دا موږ ټوکړي کو دا چې کله موږ د ځنه بار ته وبسو هغه ځکه بیا موږ دو بیل ځکه خخ کړو او چنګجی کې دای بوتل دی چنګجی کې بیل ځینې کې خخ کړی دي دوستان موږ معاشره د پر ډیره زیاته د شرم خبره ده چې روزمره بنیاد باندې موږ ته داسې واقعیت مخې ته رسي چې موږ د رښتونه چې کوم اعتماد دا اعتبار دا هغه موږ په رښتونه ختميږي ډېرې خواږې رښتې وي هغه په ډېر بوره طریقې باندې ډېر په بد طریقې باندې موږ ته مخې ته رسي دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے سره ضرور وکړئ والسلام